الحمدلله تعرض سیم نشته ده او مصیبت دا چې چارته ده کې جلسه ده او خیر بیا هم 4 بجې پر ویل شي ان شاء الله. ابواب الاستسقاء دا ابواب دي په بیان د استسقاء. استسقاء طلب السقي یعنی طلب د باران د الله مهربان نه. کله چې په ملک باندې قاصالی راشي او اغي د پاره طریقه سره زکه توجه کو طالب جان رسو باب را روان دي. معاصی سبب د بود ان الله دی او طاعات و تواضع دا سبب د قرب الی الله دا. نو کله چې قحوت المطر شي نو مانس شو د معاصیو کثرت شي نو اوس به تسکه تقرب الی الله بالعبادات والتضرع عاجزی اور فریاد نو دغه لپاره به الله ته سوال کوي. نو استسقاء ثابتي بیا د صلات استسقاء حضرتنا په هجری 9 بعد غزوه تبوک او هجری 6 دی غینو کې د حضرت نمو ثابت دی. باقی اکثر روایتو کې به تاسو ګوري چې یو براغي دی باران نشته دعا وکړه فرفایه دی خطبه کې جی فرفایه دی فرض کے سگرار حضرت فرض فرفایہ دے. امام سے ابراہیم اللہ فرمائی کہ استسقاء دے پارا صلاة مسنون نہ دے چاچے فقوی لی ہدایت وکے دے صلاة مسنون نہ دے دی معنی دا نہ دا کہ صلاة جائز نہ دے. بین المسنون والجواز فرق ومن لم يفهم فهو غرق. تخیل لکنا وقد غرق کثیر من الناس مسنون مانس اے دغه طالبان د دور حدیث لار شي میدان تا ځان څوک درکاتو کی څوک سلورو کی بیا جمع شي اور امیر سے مخ شي ادیش الله منزل علینا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار او بیا راشي. نو آیا سنیت استسقاء پورا شو کې نه نو نحنو نقول پورا شو ٹھیک شو او ائمه ثلاثه چنا دوی مز نه کړي دوی له پکار چې دوی 2 رکعات مز کړي. نو ان امام ابو حنیفه رحمه الله چونکه روان دي په سبسي موافقت د قران استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار کو کرا. البتہ ایمان سے وکرا البتہ پیغمبر علیہ السلام نماز ثابت دے نو کسو کئی نو جائز دی اسے میں پوچھی کئی نو جائز دی ایمان سے ہوئی. باقی حضرات تو چنا سنت دی بیا دغی کیفیت څنګه نه دغی صلات استسقاء کیفیت کا صلات العیدین کسرات العیدین او په عیدینو کې هو قرات جاری دی استسقاء کې هم قرات صلات استسقاء کې هم قرات جاری کیږي ادا خوشوا. بل مسئله د تحویل الرضا نو چې چا هدايه ویلي فقہ نغید پارا کو مشکل نہیں معافی مشکل او چې څوک فقط په احادیث او د محدثینو شروع پسې نو دوی لپاره آسان دي. تحویل د رضا بکې ائمه ثلاثوی چې د استسقاء باقاعده چې څنګه صلات سنت ده او تحویل رضا صادر اړولم سنت دي. امام صاحب رحم الله فرمایي چې تحویل رضا سنت نه ده جائز ده خو سنت نه ده. کته چې پیغمبر اسلام کړ دے الګ پیغمبر علی السلام تفاعلن کړی دی او اشاره او تبديل د حالات ہوتا واغه د الله پیغمبر وਹੀ ورته راتلا ممکن ده چې پیغمبر ازرای وਹੀ کړي ته تابع وਹੀ نشته ها کې اطاعت موافقت او اطاعت په توجه کو نجازه او کو دنه کو پروا نشته
نو محدثین سے ذکر کی تحویل ردا نو الکا یمین به یسار تکی یسار به یمین تکی جو خلاص بشي ادا ده ٹھیک شو دیکھو دا یمین دی دا یسار دی نه یا شو کنه بدی پوښ کنه دا یمین دی دا یسار ہے دا سان یو ہدایي ذکر کړي اوس په پته لګي چې څوک ځان ته فقيه وي چې دا چل چاوي نو زموږ واقع دی یو فقهاو ذکر کړي یمین به یسار تکي یسار به یمین تکي اعلی به اتخ کی ماتخ به بر کی ظاهر به باطن کی باطن به ظاهر کی نو تکورچی تنه جوړ تانه کې دیم نشي او کنه تا ایله امیر سے کولی پر څوک نشي کولی پښمنی باندې آسان دی کومه طریقه وندار چې مثلا دا طریقه نو دا خې طرف بګس راشي دا طرف بل طرف بلاندې راشي دا طرف بکته شي او څوک والا به برشي نو دا ډیر ګران دی دا دمر ګران دی چې دې کې سړی خلی مګر دنیا کې څه ژوند کې بدل استسقا ته دی خو شو کنه بدل استسقا ته دی یو ځل زمونږ مولوی صاحب او شیخ استادو اناګه تعویر ادا کړو خطر صادر ته خطر دا کوئی څه ته کېده نو ځلان ما داسې صادر مجید دا څوک دا خاصان دا تعویل شو ما محدثینو دقه ذکر کړی آسان کار دی کنه او تاسو د درې ځای شو کې دقه سره شي هغه ډیر ګران دی بیا قصې سره خلک خان په منبر باندې کړ یو سکون غلي کړه بل سکون غلي اجه تجربه تا کړې تجربه ها انا پوښتنه کوم یې سیوا دا تعویل دا امام سے فرمایي جایز سنت نه دي خلاص مخکې دا آسان دی راتلل د حضرت د پاد استسقاء آسان دی کنه په کې څه دی نه حضرت صلی الله علیه وسلم چې تلو راغلو په هجری شپږم کې د هجرت نه یستسقي طلب د باران کو امت تا وحول رداءه او صادر اړولیو تحویل د رداء کړو یمین خیته کړو خې گست کړو تی شو غنا خې گست او گس خیته دته تحویل وینو برکته کته بار خلاص باب د بیان د دعا د پیغمبر اسلام او مراد دعا نه خیره ده خیره د پیغمبر اسلام اجالها سنین کسنی یوسف اے الله په دې مکی والو را باندې کې کلونه د روړی او د سوکړي لکه په یوسف علی السلام په زمانہ آل مصر باندې راغلو او سوال دا د مولانا صاحبہ دا زه ګران دی احمدا بخاری خلاصول خاصان کار نه دی زه ګران دی وای ووم د کم دی درب د کم نه خيږي خبره د دعاګانو رااله په خیرو استسقاء کو دعای رحمت دی اور هغه دعا النبی جالا سنین کسنی یوسف تاکل ورته دا خیره ده سبحان الله سبحان الله امام بخاری مزاج دې کتاب جندلی هغه سره کله کله امام بخاری استدلال بالضد کوي وی و بضدها تتبين الاشیاء په مانس شو هر کله چې په قوم باندې خیره جایز ده چې پای کې استیصال د قوم راځي او دعا به طریقو لا جایز ده نو چې کله تبای خبر راشي نو دغه تبای راځي نو دغه د بچاو د پاره دعاوم پکار ده نو چې خیره ثابت شو نو دعا په طریقو لا ثابت شو دا خو د لوی لوی محدثینو خبره شو ما د حاشیه د بخاری استدلال کوم زه
چې امام بخاری دا روایت راوړی دی په دې کې استسقا ذکر دی په بعضی کې دا روایت مختصر راځي بعضی کې مفصل راځي مغازیو کې موږ ویل دي چا ابو سفیان چراغه په الله پر محمد صلی الله علیه وسلم تاسو استاد قوم او د رب واسطه ده چې دعا وکا نبی رسول دعا د باران وخت نو دې کوم د دعا د باران ذکر شته دی دښتانو دا غلام حبیب وای باب راوی امام بخاری ادعاء اجازن الاسنی یوسف سمانا هر کله چې دعا پس د خیرینا لپاد دشمن جائز ده دعا لپاد آل ایمان بطری قولا بلکہ جائز نہ دیر احبرا انشاءاللہ مسئلہ دا توخیم مخی دا طالب جانا دا تعویل شابه بس دیزه پر دعا وا دا ذکر د دعا او آل ایمان د پاغس خیره شروع شان گرفت خپل اللهم اجعلها سنين سنين يوسف وان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها قال نبی اسلام غفر الله لها بنو غفار قبیله دا الله دیو بخي واسلموا سالمها الله او قبیله دا اسلم الله دې همیشه بچ ساتي قال ابن ابي زناد عن ابي هذا كله في الصبح ابي زناد وی چا ذکر دا دعاګانې حضرت په مزد سار کې کولې خیری چلو ابي قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان عن عائشة بن زهران مسروق عن عبد الله الثقفي وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مسروق عن ابي زهران قال كنا عند عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس ادبارا بخاری کې موږ له خزانه هر کله چې د قوم نه ادبار وکړه ادبار د دبر جمع د شاته کېدل د اسلام نه فقال لما سمع كسبع يوسف فاخذهم سنه وحسب كل شيء حسب تبای کار یو شی تر دې چې دوی سرمنه او مرداري او شګنا اور اکل جلودا والمیتة والجیف عام مردار شوی ها بسترګو کې داسیو چې برته بغتش لګي بو او دا کله چې باران نه کیږي نه دا جوړه وخیږي هر ځکه بیا دخان بخارات تخکاری او چې باران شوی دی نو چې تاسو په دې لارې زید خپل علاقې غرونو ته ګوره ټول بخکاری بوټي په پکیو مخکاری جی فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله لهم فقال الله عز وجل فاتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول إنكم عائدي يوم نبطشوا البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر فقد مضت الدخان دخان بلار لك آل مكة والبطشة أو بطشة غريب بدر كلار واللزام فسوف يكون لزاما مشركين ما دراغلو وآیت الروم الف لام غلبت الروم هغه دنیا کې زور وشو ما دا طویلو چې فضل الله لهم دکنا دعا ولا اغواړه نو دا دعا د کومه دعا وا دا دعا د رحمت وا نو باب نه دا ثابت شو چې باب دعای نبی دعا د پیغمبر لکه فضل الله لهم شو او ځکه چې دغه موږ څنګه بخاری 139 سفر حواله وا نو مخامخ دا روایت ته فرمان دي صاحب کتاب کې نمبر نشته دی 1010 نمبر حدیث محمد ابن کثیر روایت وګورا وزاد اثبات عن منصور فدار رسول الله صلی الله علیه وسلم فسوقوا الغیث نو حضرت پر مشرکین دي پر باران وغوښت نو الله ولا باران ورک او دغه سی روایت ته په بخاری ثانی کې 714 صفحه کې 714 صفحه کې چې ابو سفیان راغی فاستسقى ٹھیک شو کنه باران یو وخت نو دعا وشو نو فسوقو شو خو هم درته امیر سے بیا خفشي مال کې کتاب دا او 714 جی سورۃ دخان راوړا اجو آسان کار نور په کې سیدا سراغی کنه بالکل منس کې ګوره فرتقب یوم تأتی سم دخان یخشى الناس عذاب علیم
قال انك لجرين فاستسقى فسقوا فنزلت انكم عائدون. چلو طالب جانا باب سوال الناس الامام باب دې بیان د مطالبه د خلقو خپل مشرنا الاستسقاء د باران اذا قویتو چې کله په سوکړشي مانس شو عوام دي مشرانو ته وي چې موږ لپاره باران دعا غواړي. نو اوس افسوس پاغه علماء دي چې آنی والے حدیث نه توسل بالذوات فاضله ثابت دی او افسوس ذکرې ما چې په غټو سترګو دی وګوري باب تا سوال الناس الامام الاستسقاء عوام مطالبات د خپل مشر د باران. توجه کو خاص بار بالکل نظم زبب مرم الله مخله بزم التنه پنځیرت مخلاصي او نوې بل شیخ خلاصي بل مخلاصي ما قران او سنت بخلاصي. نو اوس هغه خلک چې کوم وی چې د حدیث دا مطلب دی نو کې په بخاری سو پویږي نو بخاری خو دې ته وی سوال الناس الامام الاستسقاء او زما پورا خبر یاد کا مطالبه د عوامو د خپل مشر د باران. حضرت عمر چې کله خلیفہ شو عوام وی عمر ته زمو مشر خلیفہ او باران نشته ویخا زئی چیزو نو دې لار عمر سی وی یا الله کله زم پیغمبر موجودو زم مشر او رهبرو نو موږ غریب دعاګانې وختي د باران اتاب باران ورو نن زمونږ روحاني مشر نشته نو دغه تر عباس زم مشر موجود دی دیتا ته مخکې کو دعا دې پارا او دې دعا قبول کا نو مشر عباس په دې وخت کې نو دعا ولو او کدا توسل د زوات وې ته بیا څوک وی چې د ذات عباس د پیغمبر د ذات ته بهتر انصاف تقاضی پورا کول غواړي. یو خدای زما پارتی دا او زما ډله دا او زما فلان کې او زما ډیګری ډلې ملي پریږي دا قران او حدیث پس روان شه بابم داوي او د حدیث هم د قسم الهي بیا د قصو کما او شګنه د او یو په مخ کې ابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ما اريد ابن عمر سيدنا يتمثل بالشعر ابي طالب يتمثل يعني ينشد کله کله به بشعر ابي طالب اشعار ابو طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للآراملين ونشو کنا او دا قصیده و داغی بحرو و ابیضن سمانا او خاون د سپین مخ دی وقت لکیگی د ورزنا او با فواسطه د مخ دی سمال الیتاما پالون کې د یتیمانانو دی عصمت للاراملی او سبب د حفاظت د کندو دی. وقال عمر بن حمزه حدثنا سن نبی وربما ذکرت قول الشاعر چې کلمات دا شاعر قول یاد شه وانا انظر الى وجه النبي صلی الله علیه وسلم ما بیا داس وخت پیغمبر پاک مخ ته قتل یستسقي چې کله به باران وخت فما ينزل حتى يجيشا نبا کوزیر منبرنا تردی چروان بشو کل میزابن هر یو پر ناله پوبو ډکا ډوکا فابيضو يستسقى الغمام بوجهي ثمال اليتامى عصمة للآراملين وشو کنا وهو قول ابي طالب او سوال دا دی ایوب جانا سوال دا دی چې ابي طالب خو مسلمان شوی نو چې کله د قاص صالح خبري راغلي وي نو دې څنګه دا شعر وي دغه ګڼ وجوهات مورخین لیکي فتح الباری لیکي یو سفر کې ابي طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره بوتلو تجارتي سفر یو علاقه ته چلال خلق ورته چې ته خود مکی لیډر مشره باران نه وریږي ته موږ د پار باران غواړه دې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا غواړي، حضرت دعا غوښته باران. یو روایت کې عبد المطلب راضي، پیغمبر کو مقام لوی دی کنه، پیغمبر مقام ډیر لوی دی، ډیر لوی دی، ډیر لوی دی. چې پیغمبر مقام لوی نه، چا مقام بلوي. ٹھیک شو، نو دوی دا مناظر کتلو، نو ځکه دې قصیده ویلا چې وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى حسمة للآرامين. خصوص هغه جواب چې کوم تاسو کوي داګي ملي سے دا شعر په خپل کتاب کې لیکل دي، او چې دین وګوره توسل ثابت شو. بیا تاسو په جواب کې چې دا خو د ابو طالب قول دغه کافرو، خو په دې نه خلاص کې دا جواب کامل نه دی چې ابو طالب قول او کافرو د بخاری کې ولې لیکل. خو بخاری کې چې لیکل د خدای قول څه قیمت شته دی، څه قدر شته دی، خو څنګه او دا صحابوم پیش کړ، دا صحابوم وی، لہذا دا خبره خوندوره نه ده. خدای دامن چې یستسقل غمام به وجه خو پیژنه کنه، وجه نه مراد توسل نه دی، وسیله پیغمبر خپل وی کنه به وجهي. الکه پلان کې ډیر مخاور دی چې چرته لاړ شو کې نه واپس کی. قد خلقی علما وی خو خو کنه میاګانو جرګه د علماو جرګه چې چرته به خلق لاړ ویره نه دی، ډیر مخاور دی، دې مخ مونږ نشو واپس کوله. چې چاته مخ واړی نو بیا خامخا غساسي اصلا نه دغه څه ښکار دی. چلو فبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عبد الله بن سلمان بن عبد الله بن انس عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا قرأت استسقى بالعباس اذا قویتو چې کله به دوی باندې قات راغې نو دوی به باران غوښته په دعا د عباس، دا نه چې وسیله د عباس، بل عباس په دعا د عباس سے، عباس په دعا غوښته دوی ورپسې امین وي. فقال عمر سے اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا، اے الله موږ به تاسو ځان نږدې کو په دعا د نبی خپل باندې، فتسقینا نو تاسو باندې وبو ورولې، وانا نتوسل اليك او موږ ځان نږدې کو تا بعم نبینا، اے بدعاء ام نبینا فسقنا نو فيسقونا. ذات مراد نه دعا مراد ده، کچره ذات مراد وي نو د نبی د ذات نه خود بل چا ذات اوچته دی نشي. خدا دعا وا مکه حضرت په دعا کولا، اوس کو دعا نه کی حضرت، نو دی له پار دوی عباس مکه کا له پار د دعا چې الله موسنو نبی. خدا خبر ځان نه کوم ځکه چې بیا وتا سو منای یا بنا منای. معلولی مشران د دوی بند راويسي تاسو ته، هغه لوی مشران د دوی بند تاسو درس کوي، نو کې تاسو هغه ومن له ټیک دا کینې خپل کار کوي. زه یو ځکه مدرس ما او زما د فراغت لکه نصاب مشوره نه فارغ خصم نه امکانو زیات بوج دراوانه ونه شو کنه اپټ کې چې تاسو سړي دا بوج دی. فراغت د طالبګری یو دور ته ته فارغ شي، نور فراغت مراغت نشته ده. اوس نور فتبو دوی ما مطالعه کوله، خو څنګه ته اوس وکیلی تروان زبلا سبق ویل نو فراغت څه نشو. فارغ ہوتی چې بزره دراشي زما نه چان تاسو کې نور سروغن ور کولاګ پټ غون بار روان شي. مونږ ته اوس پته و چې نعیم الدین لا خیال نه نعیم الله لا وجه زکه هو ورته نيزي ناس یا چې ټکو کې خصه ولټي اره پریشانی خو زمونږ د لانی فارغ شي. زه یو ځای کې مدرس ماشاء الله الحمدلله الحمدلله دا زمونږ د والدینو محترمینو دعاګانې دي او د شيوخ اوس دعاګانې دي. ما ته نه دی یا چې زما پلار یا مور راته سخت لیدي چې خبره کوي لکه موقع نه پیدا شي، او دا راته نه دی یا چې ما یو شیخ خپي ورزما سه حیثیت خو به شيوخ را باندې ټول مینو او سندونه را الله سره راکړي به امتحان را کړی. خیر باندې الاخري پدې څه چل به خو الاخري خبره کوم. نزیه ځکه مدرس ومن ما زماغي وخت او 10 70 रुपए मेरी तनख्वाह थी महीने की, अभी तुम 70 रुपए कबाब पर दे देते हो, कबाब लाते 70 रुपए ले जाओ.
थोड़ा सा इतना सा, वो भी 70 रुपये। फजल खर्ची मत करो। अच्छा पूछ करा अनुमा ब दर्ज को नुमा सरफ दीजिए कि वक्त हुई वसीला दीजिए करार मैं वसीला चदर चाजात न रहे वसीला ने एक आमाल दी और कुरान वक्त हुई वसीला था वजाहिदु फी सबीलिल्लाह लकुम तुफलिहून। अब तक वसीला जिहाद थी कुरान मुफस्सिर तक वसीला आज तक ये साहिब हो मोहतमिम साहिब हो और अगद मदनी रहमतुल्लाह शागिर्दान हो क्यों और बस ये दर्स के स्पिनगिरो मोहतमिम हो दर्स के वकाला नाश तो बुजुर्ग सड़ो नजर नौजवान सड़े न माते हुई माना दे गलत होकड़ा टोल उलमा देवबंद तवस्सुल कायल दी और ताज देनो रद्द होकर पूरे किताब से बुखारी राड़ा तो बुखारी तो अल्हम्दुलिल्लाह मावील खवा ऐ बुखारी के दास से नीचे मालूम पर नो दायरा दा बुखारी दा चदा बुखारी राड़ा दा सफेर आवाड़ माते ये पढ़ो मैं चुसवे मैं चुसकी दलता हाशा बच्चे हाशा वी मावीला वीला वीला अने प्यारा ना गीला आखल वील शुरू कर चवील शुरू कर दा खबर टोला जमावा और पम्बखीस पाते ने शुरू कर ले नूरी सुनो खुद अगी नरुस ब्या मोते से ममा सर लासुम न मिला मुलाकात देना कौन वो जमा पर के फायदा दाव शो चमक के बाद अविया रुपए दना से राखे आगे ना पज ब्या वो लिफाफा के राखोली वाली वो के लिफाफा पर सलूरा नहीं हुआ हमारे तालिबान थे मैं तो हक हुई खुदे पाक वाला सलूरा ने से गई अरे ब्या जमा 70 रुपए 4 नहीं दुनिया की तनख्वाह लिफाफा वो होगा ना तख्याल ने एदा बुखारी दा और ददी दा शरज चाली कल दकना मौलाना ज़ुहूरुल बारी अल आज़मी फाजिल दारुल देवबंद और दीजे की दीदा लिखल दीदा जुमला सफा 481 उर्दू ता चटूल अवे मखा खैर कुरून में दुआ का ये तरीका था और सलफ का अमल भी इस पर रहा कि मुर्दों को वसीला बनाकर वो दुआ नहीं करते थे। मुर्दों को वसीला बनाकर वो दुआ नहीं करते थे कि इन्हें तमाम हालात में दुआ का शऊर भी नहीं होता, बल्कि किसी जिंदा मुकर्रबी बारगाह इज़्ज़ी को आगे बढ़ा देते थे। आगे बढ़कर वो दुआ करते जाते और लोग उनकी दुआ पर आमीन कहते जाते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इसी तरह तवस्सुल किया गया था। इस हदीस से मालूम होता है कि गैर मौजूद या मुर्दों को वसीला बनाने की कोई सूरत हजरत उमर के सामने नहीं थी, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर वसीला बनाने के लिए और कौन सी जात हो सकती थी। हाँ, वक्त के दौर था मुर्दे या गैर मौजूद से तवस्सुल की जवाज का फतवा मुतअखिरीन का है, मुतकद्दिमीन का नहीं है, लेकिन हाफिज इब्न तैमिया ने इसे नाजायज करार दिया है। मक्की जुमला दे रखी मजीदा। बहरहाल अगर हाफिज इब्न तैमिया की तरह इस मसले में शिद्दत न भी इख्तियार की जाए, फिर भी मुर्दों से तवस्सुल न करना ही बेहतर होगा। सलफ का यही मामूल था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्ज अमल इस मसले में बहुत ज्यादा वाज़ेह है। मक्की गोरा और कुछ नहीं तो इस बिदअत व फसाद के दौर में सद बाब जरी के तौर पर ही सही इस तरह के तवस्सुल से लोगों को रोकना चाहिए। दायवी का नमा ठहरो ठहरो बस छोड़ छोड़ मैले गुजरी गुजरी का फ्रीदम या सीधा रहा किताब माता प्रेम हो गया तो ब्याह में तालिबान लोर के मैं दाई तो देखा तो दा तालीम देवबंद किताब है, बुखारी शरीफ है, उर्दू की बुखारी है। अच्छा बेन ही दगा खबरा फैजुल बारी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जिल्द नंबर 3
دغه ذکر ذکر کی 434 صفحه 434 صفحه واعلم ان التوسل بين السلف لم يكن كما هو معهود بيننا فانهم اذا كانوا يريدون ان يتوسلوا باحد كانوا يذهبون بمن يتوسلون به ايضا معهم ليدعوا لهم ثم يستعينون بالله ويدعونه ويرجون الإجابة منه ببركة شمول ووجوده فيهم. وأما التوسل بأسماء الصالحين كما هو المتعارف في زماننا دي آخر کی فذلك أمر دایو داس عمل دے لا أحب أن أقتحم فيه دي کی زباس ننوتل نخوخو اوچکم خلق تصور فلا ادي ثبوت على السلف دا په اسلاف کې دي طریقه موجود نه و د اخر کې وابتغوا الى الوسيله ولا حجه في على التوسل معروف بالاسماء فقط بي ذهب ابن تيميه الى تحريمه واجاز صاحب الدر المختار ولكن لم ياتي بنقل عن السلف ابن تيميه دا وسيله خنرا شامی جائز دی لیکن د اسلاف نه په نقل نه دراوړي دلیل نه ذکر کړي انور شاه صاحب رحم الله فیضل نور باز مونږ په کې نه کو صرف دیوبندیت می درته خو ځکه زه دیوبندې ما کنه ما په دارو تفسیر کې 3 ورځې 3 شپې تیری کړې دي او د دیوبند په لوی دفتر کې زما تاثرات محفوظ دي استعمالي کړل دیوبندې شوم کنه مخکې باب تحلیل ذات الاستسقاء باب دې په بیان د اړولو د صادر په استسقاء کې ما ته کیفیت بیان کړ چلو مخکې را قال حدثني اسحاق قال حدثنا ابو احمد بن جرير قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال لا پکې سوچته نو خلاصول دي بس دا عبد الله ابن زید لاندې کلی ابن عاصم په دې باندې بعض خلکو دا عبد الله ابن زید ابن عبد ربیه دی خدا خبره خنه ده په خپل امام بخاری دوه ځای کې په دې باندې په دغه باب کې باس کی چلو امام بخاری وی کان ابن عینه وی یقول هو صاحب الاذان دا عبد الله ابن زید چې نو دا هغه سړی دی چې کوم صاحب الاذان صاحب الاذان پیژنې کنه هغه عبد الله ابن زید ابن عبد ربه ولكنه وهما لیکن ابن عینه صاحب چې زما استاد وهما هغه ته وهم راغله دي یا لكن وهم دا جمله د وهم ده لان هذا عبد الله بن زید ابن عاصم المازني مازن الانصاري دا راوی چې دی عبد الله ابن زید ابن عاصم دی مازني کم مازن الانصار دا د قبیله د مازن نه دی هغه عبد الله ابن زید ابن عبد ربی انصاری دی هغه ځان لدی او دا ځان لدی ٹھیک شو چلو مخکې الله اکبر ګور مولانا امام بخاری دی چې دا باب راوړ اشاره کوي چې په دنیا کې دا قاصالیان چې راځي د دې اصل منشأ سره وای منشأ دا انتقام الرب عز وجل بدله اغسطل د الله مهربان دی من خلقی د خپل مخلوقنا بالقاتی په سبب د قاصاله سره کله اذن توهی کا محارمه کله چې به حرمتی او به قدری د الله د محارم شي چې کله په دنیا کې معصیتونه زیات شي گناہونه زیات شي نو الله بیا غیله تنبیه په تور باندې کله په قاطرا ولی کله په نور څه مشکلات راولي د علماء په منځ کې اختلافات زیاتو نو په علماء باندې امتحان راغی مسی باندې جوړولې یو صوبې نه بل ته سبق نه نشیدلې خدا باندې شو کولې هغه باندې شو کولې کنه دا دوی امتحان ولې شو دا زمونږه د حق نه بیانول او په معمولی خبر اختلافات الى درجه التکفیر ته رسول
زموږ خلص تړي شو په اختلافات بیانولو باندې خو یو پکې کافر نه کړ او چې تاسو نه اختلافات نو تکفیر تر ده خو موږ څومره اختلافات په وتر کوي او په دغه باب کې اختلافات امام سے د جمع قائل نه دي نور ائمه قائل دي بس ټیک نه دي داد دي خلاص چلو مخکې دا وایي باب د بیان د غسل د باران په لوی جمعات کې معنا دا شو چې کله لوی جامع مسجدي او تاسو مریدان راشي چې شیخ دعا وغواړي نو جمعې پر دعا غوښتې شي چلو آسان دی عبد الله ابن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان یو سړی راغی داخل شو جمعه ته د یو دروازې نه کان وجاه المنبر چې دا مخامخ دروازه ده او بالکل منبر ته مخامخ و رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاستقبل رسول الله ته مخامخ شه حضرت تو درېده ٹھیک شو فقال یا رسول الله هلكت الاموال اے د الله پیغمبر تباش المالنا وانقطعت السبل او شړې شولاري ولالک لاري شړې شوي سشته نه چې خلک یو ځنه بده تجارت ته لاړ شي سشته نه چې خلک ساریو بازي سرولو لپاره وانقطعت السبل فضل الله یغیثنا الله نو سوال کو جمله باران راکی فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده حضرت الله سنو چت فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الا باران وره باران وره باران وره قال نسوي فلا والله لم زائد فوالله قسم دي بالله باندې ما نرى في السماء من صاحب نلدم اسمان کې ورز ولا قزاعت نه یو ټوکړه د ورز ولا شيئا نه شي ولا بيننا وبين الصلين من بيت ولا دارنا او نو په دغه وخت کې زمونږه په ما بین د جبل الصلع کې من بیتن کور ولا دار نسکور غټ کور بیتن غټ کور د کمرو ولا دار سنگل بیت مانو دا کورونه او دا د غرونو کورونه چې د چا سین مهني او جبل الصلع پیجنې نه پیجنې کنه مست لور څخه کنه خدای بنده چې بودی مدینه ته مدینه ته چلار شي کنه نو جبل الصلع دا باب سوق ابي ذر غفاري سره غرضي هغه ته جبل الصلع وي او دا جبل الصلع چې کوم دی نو مقام خندق ته رسیدل دي هماره دا چې د مسجد نبی او د جبل الصلع په منځ کې خوشي میرا او میدانو کورونه وغیرہ نو چلو وطلعت من وراء صحابتون اخکار شوا روستو د جبل الصلع نه وريز مثل الترس پشان د ډال لګونه ونو پشان د ډال اخکار شوا فلما توسطت السماء ارکج دا وريز اسمان ته نږدې شو په منځ د اسمان کې شو انتشرت نو خور شو ثم امطرت بیا پوری دو شو قاضي فوالله ماره ان الشمس ثابوتن قسم می په خدای پاک پوره یو هفته منګه ثابتن نه ثابوتن پوره یو هفته ثم تخرج من ذلك الباب في الجمعه المقبله بیا راغې د دغه دروازې نه سړې پراتون کی جمعه کې ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم يخطب فاستقبلوا قائما بیا ته مخامه خدای ده فقال يا رسول الله هلكت الاموال تباش المالنا بارون دمر زیاتی چې بار وخت وکړل نشو او سره دی نشي وان قطعت السبل او کثرت ته باران دیو جنا لاري شړې شوې فضل الله يمسكا الله سوالو کې جباران له صبر ورکی قال ذي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا الا اور باران چا پر دمغنا ولا علينا نپمغ باندې اللهم على الاقام الا اور دا باران په ډیر کو باندې والجبال په غرونو باندې والزراب او په وړو کندو اصل کې اقام معنا غټ غرونه شي نو الزراب وړي ډیرای شوي او جبال چاغینه غټ شي ٹھیک شو قال الاقام غرونه شو واړه والجبال غټ غرونه والزراب ډیره کوي والاودیه کندي ومنابت الشجر هغه زونه د زرغونې دود اونو بوټو فانقطعت خوشګنا قاضي فانقطعت وخرجنا نمشي فانقطعت باران ودرید امنګ راوتو چتلو په نور کې یعنی خنوارو موږ روانو قال شریکی فصالت انسن اول رجل اول قال لا ادري اته سړی دا اول سړی بزنیم خبر اوس ګوره په دې حدیث ته پوښتنه کې پونه شوې
تزين ته خبر را لکرا نغلا ګور علماء کرام یو جمیله دی ور نراغه باران ضرورت دی بل جمیله دقی ور باران ضرورت دی نو آیا انس نوې چې دا روستو جمعه کې کم سره راغله دا هغه مخکنی والدي ما ته پته نشته دی حدیث باندې غور کا ما ته پته نشته روستو حدیث کې راځي چې اقا سره راغله هلته دا بیا خبرم کوم شابسه طالب جان باب دې په بیان دا استسقاء فی خطبه الجمعه په خطبه د جمعه غیر مستقبل قبله په دې حال کې چې مخې د قبله ته ني ور طالب جانا صلات استسقاء خو به چرته کړی کنه اره سړي زمانه نو صلات استسقاء طریقه دا ده چې خلق موضوع کې لغونه خطبه وي بیا به مخ قبله ته کی ما به قبله ته کی الله بوچت کی دعا وغواړي لیکن کی چری نبی علیہ السلام په خطبه ولاړ خطبه خو شا قبله ته مخ مقتدیان وتوي نو معنی دا چې امام بخاری وی چې په دې کیفیتم دعا جایز ده چې قوم ته د مخوي او شا د قبله تراشي مستقبلا غیر مستقبل قبله چلو آسان دی تکړه چې مولوی صاحب اسپان نور وین ریدم چلتا تا بس راوی سره داخل شو جمعه تا او لطرف دغه دروازینا کان نحو دار القضاء چاغه دروازه چې وا نو دار القضاء طرف ته وا حاشی صاحب په دې باس کړل اوس ورته نه ګوره څوک دار القضاء نه مراد د حضرت عمر سے دار الخلافه مراد ده دا معنی نه ده دار الاماره مراد نه ده دار القضاء الله 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 د عمر سے کورو کله چې عمر سے خلیفہ وقتو نو دیبا بیت المال نا کله خپل ضرورت لپاره خرچه واغستا او کله خپل ضرورت لپاره د خلقونه به څه قرضې مرضی واغستې نو تقریبا شپږ 80000 روپے حضرت عمر سے باندې قرضه وا شپږ 80000 روپے 86000 کله چې دی وفات کېده نو خپل زوی عبد الله سے ته وصیت وکړه چې زما دا کور چره دا زما په قرضې کې خرڅ کا چې زمړ شم نو عمر سے د وفات درستو حضرت عبد الله سے دا د عمر سے کور په قرضې ادا کولو لپاره خرڅ کا دغه ته دار القضاء یعنی هغه کور چې په کم معنی د عمر قرضه ادا کړی شو نو دا دار القضاء ای قضاء او دین عمر بیا د حضرت معاویه سے واغسته چې معاویه سے واغسته د بیاغی نه رستو خلق به چې دا دار القضاء او اصل کې دار اماره ویل ورته غلط دي دار قضاء دین عمر چلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن قتل السبور فالله يغيثنا ان یغیثنا چې باران وری موږ ته ها يدعي ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزات من سحاب ورز ولا قزات ټوکړه د ورزه وما بيننا وبين السليم من بيت ولا دار اسم غوي او دلته اسم جبل او اسم جبل نو لیکل ها قال فطلعت من وراء سحابه مثل الطوس فلما توسطت انتشرت ثم انتشرت قال والله ما راينا الشمس ثبوتا يوفتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فقال الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والزراج وبدون الأودية ومنازل الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريف فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري د احکام چرین او وړي ډیرکې د خاور شګو شي او دا زراب چې کوم دی وړي ډیره د ګټو لوټو شي ها باب الاستسقاء علی المنبر باب دې په بیان د باران وختو په دې سحال کې چې امام په منبر ولاړ وي اقر روایت بیا را دي شابه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر مدار الله أن يسقي
ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا نو قریبا نو ان نصل الى منازلنا چمګه تلوي خپل کورونو ته لوي د کثرت باران نا فما زلنا نمطر الى الجمعه المقبله. وقال فقام ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يصرفوا عنا لا نسوالو کچ دا باران د موږ نه واړي. ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا قال فلقد رايت الصحابه يتقطعوا يمين وشمال يتقطع من دا چې ټوکړي ټوکړي کېدا د مدینه نخي طرف ته او دارنګ وروره ګس طرف ته قربان دتا نه. ټیک شګنه یم ترونا یعنی مان بیا خلق یو خو بل خو باران به وریده ولا یمطر المدینه دعا نرسو بیا په مدینی باندې باران نو. سبحان الله سبحان الله. جی بس ګور اقا حدیث درته بیا راوړې طالب جانا مانه کې یو سړی په صلات د جمعه کې دعا د استسقاء او غواړي نو بیا بار ته تلشته نو مانه کې بار ته لا نړۍ نو دقه شو کنه. زمون په کلی کې یو عالم او ډیر لوی فقيه دغه زامن دي لوی علماء دي حالانکه فقيه عالم زما د دورونو استاد خو زما نو استاد العملی سے ماته تقریر وی نو ما زوب کوم دوستلو انا غي پوي چې دا د دې د علم ابتدا دغه زینه شوی دا نو ما زه کله خو مليانو کله دغه شوی دا کنه دا مطلب چې دا زموږ د پلار شاګرد دی خو زه نه یم کنه. انا دغه طریقه دا چې هغه استسقا کوله خمولاو ما خام مو چې بوشو نو سر مې پټکې لر کټول خلق له سر دا پټکی مټکی کاته کوي انا بیا به ولاړو دعاګانې به وختي په ولاړې ما خام کړي دې دعاګانې به وختي استسقا هغه ډېر عجیب دعا بوا خلک وجدل نه سابق سره خلا چې دعا کوي ته خلک سابق سره واقعي بزرګ سره نو سر نو سر تور چې بولي الله یا الله یا الله خدای باران وره. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعاه فمسير من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت ونريد الكورونا وتقطعت السبل شرش للاري وهلكت المواشي يعني ساوري قال فقال الله مال الاحکام الا ورے پټه رکو د خاور لټو پزرابی د غټو لټو والاودیته کندو مندو ومنابت الشجر اغزنګلی چې په زینه د زرغونه دودونو بوټو دي فنجابت المدینه نو معنا راټول شواس ورز مدینه نا انجیاب سیاب پشاند راټولولو د صادر لکه چې دا صادر پروت دی التا اترور داسې کې راځي اس صفا ستر شو شاب طالب جانا فلیو باسه د ځان شابه الشابه عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعه الى جمعه شابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوس الجبال والاكام بدون الاوديه ومنابت الشجره فانجابت عن المدينه انجياب الثوب وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعه. باب دې په بیان د دې مسلې چې خلق وی چې نبی علی السلام صادر نو اړولې دعا د استسقاء پرز د جمعې حاصل دا چې کله جمعې کې دعا وغوښتا نو هغه وخت کې صادر نو اړولې هغه نه علاوه صادر اړولې وی جی ما ٹھیک شو کنه چلو معاذ بن عمران عن ابي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهاد العيال فدعا الله يستسقي. ګوره اوس دې کې یو نریغ ون اشکال دی چې تاسو لم يحول يوم الجمعه روایت ده حالانکه استاد روایت وی هلاك المال وجهاد العيال هلاکت تمال مشقت آل عيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر انه حول الرداء ولا استقبل قبلته دیکھ جمعه نغلا حالانکه امام بخاری باب تړل دی یوم الجمعه نو دغه جواب دادی چې دغه حدیث دلته کې مختصر دی اوس ان قریب را روان دی دغه حدیث
الدعاء اذا كسر المطر حوالينا ولا علينا التک دغه حدیث بیا ذکر کړي او پای کې به جمعې ذکر راځي شاب طالب جان خپل باسه رضانا باب اذا استشفوا الى الامام بعد بیان دي خبري چاوام راشي طلب د دعا غواړي د امام نه ليستسقي لهم چې امام دوی لپاره دعا د استسقاء غواړي لم يردهم نو امام با نرد کوي مطالبه د قوم دا چې تعالی خلق راشي جی مولوی سے دعا وکړه زموږه دعا وکړه نشته نه وای راځي چې دعا وکړو معنی ښه اخلاق وی چې تا ستا عوام را جمع شي نو تبم لار شي ورغی لپاره دعا د استسقاء غواړي جناب ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نميره عن انس بن مالك انه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله على يتم وشرط قطعت السبل فدعا الله فدعا الله اخلاص فمطرنا جواب تفریش بما قبل چلو فمطرنا من الجمعة الى الجمعة جی بس بعض علماوی دمر پنجابت مان یاد کنا اوشلی دلا ورز د مدینه نا جی الګه چې کله دعا د شفارس مشرکان غواړي د مسلمانانو نه په وخت د قاص صالح هدي دي ورته دعا وکړي لکه ابو سفیان چې راغلو نبی علیہ السلام ته وی خلق تبا شو حضرت راځه دعا درته کوم چلو قریش چې اب تو رستو شو د اسلام نه فدا علیهم النبی صاحب خیری په غوسه فاخذتهم سنه قاصالی پراله جی فقال يا محمد جئت تأمر بسلم الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله عز وجل فقال أقت في يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية ثم عاد إلى كفرهم فذلك ثم عادوا إلى كفرهم بیا دا کافر بیا واپس کفر تلاړل جی كذلك قوله تعالى يوم نبت الشرطة الكبرى يوم بدر وزاد أسباب عن منصور ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث دام استاد تر نبی رسام دعا وخته دوی باندې باران وشو جی فاطبقت عليهم سبعا نو مان پر لپسی شو په دوی باندې باران ورز متواتر نو وشکن ناس کثرت المطر بیا خلق فریاد شروع کړ د ډیروالي د باران چې دا بسکی فقالوا اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت الصحابه نو سمانا اوشلی دل ورز عن رأسی د حضرت سر مبارک نا الله چکم حضرت ولارو التا ورز لري شو خا تی شو فسقوا الناس حولهم نو چار چا پیر بیا په خلق ورزل شروع شو مقصد د دې باب سنیت د دعا د په وخت د کثرت المطر چې کله باران زیات شي الله نه به سوال کوي ګډاګي بنو ګډاګي وته څه ګډاګي په خوا به خلکو چې نو بس زه په دې به چړو ته ابوتان ور جوړ کړای د ورورته کا ایو لوګي خطلې باران به ختم شي او چې نه به ورته جماعتونو کې بانګو نه وي خو بخاری نه دی ویل کنه شابه تکړه شو بس پک پاین نور بادشاہ ګوره قوهتل مطر د الفاظ مخینی تیجی بن شران باران وحمرت الشجر تک کسری شؤونی بوٹی تک سرش شؤونی بوٹی کله چې دغه شي کنه او چې ګوره پټو ته لاړ شي نه غنم داسو کې زیړی شوی دي تک کسری شوی پیلیم لاړه فضل الله یسقینا چلو شابه
في السماء قدر من سحاب فرشا السحابة وأمطر فنزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الصاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فقال الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالي دا تبسم د حضرت چې وکنه په عجز د انسانو مخکې عجز باران نه وختلو زیات شو باران دیني غړي کو دغه ګناه چلو فتكشف في المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت یو ساس کې قطر تمن یو ساس کې فنظرت الى المدينه چې ما مدینه وکتل وانها لفي مثل الاكليل چې ما وکتل نو دا مدینه په دې ورځ کې په شان د تاج وا تاج نه کنه په خوا د بادشاہ په سر چې کم تاج نو هغه تاج بالکل د لرنه پړقېده سبحان الله چاته کتلی وي چې بار نه ډیری کنه او لکه په وسان مرشي په دا وسا بیا تک سپین پړقېږي دغونو کې اکثر داسې مناظر سره ګوري چلو دعا چې غواړي استسقا کې نه په ولاړې به غواړي ځکه پیغمبر علی السلام دغه څه په ولاړې وخت ده او منبرم نو خیر ده کې منبر نشابه وقال لنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق خرج عبد الله بن يزيد الانصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام لهم على رحل فقام لهم تیشون عبد الله ابن زید ادرد لپاره دوی علی رجله پخپل خپو باندې علی غیر منبر نه علاوه فاستسقى بو وقت ها يجر بالقراءه ولم يؤذن ولم يقم بانو اقامت نو قدام اختر بنزنو پشان لقرات جاری ہو جی عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم قربان ويقول حدثنا ابو اليمن قال اخبر الشعيب بن الزهري قال حدثني عباد بن تيميه ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا قائما ثم توجه قبل القبله وحول رداءه فاسقط شاباش وبه باب الجهر بالقراءه في الاستسقاء جهر بالقراءه یہ سمانه په مزد استسقاء کې ته مز کایل شي سنت طریقه را او پای کې بقرات جهرن وای جی ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن ابيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى قبلته وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءه باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى یعنی سرنګي اړول یو پیغمبر اسلام خپل شاخل کو تسمانه امه کې تقریر وکړ نو بیا پیغمبر اسلام مخ قبله ته واړو او خامہ خلق ته اشاره علی جی ابي قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فقال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبله يده ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين قوم ته مخ اړول نو بیا قبله ته مخ واړو بیا صادر چې دینو الټک ثم صلى لنا ركعتين دو رکعات مزک جار فيما بالقراءه د شار مپشان ها باب صلاه الاستسقاء یعنی صلات استسقاء چې دی نو دا دو رکعات دي شابه ماشاءالله بس 15 پانه پاتې شو وقت الشاب ما شاء الله وای کور استسقاء فی المصلى استرشوی جبل سره پکې راشي استرشوی خاطر دا چلو دا دوره خو د مستی شي ده کنه منګ با چې کله دغه کو کنه دوره د جمعې پرز به موږ 25 او 30 صفیم ویلې دي نو بیا مخکنه مقرر لکه کم کسان په تیغه باندې عبارت وي نو بیا به موږ تقسیم کا چله کوم دو پانی بتوي دو بتوي یاره ناشنا فن بو کنه دغه دورو پوښ کنه الکه ما تصل کې احکار نه کینی ما زسوي مو باب الاستسقاء فی المصلى یعنی سمانه په عیدګاه کې چې کوم دی یو پیزه حدیث عظیم ځان دا خلی کې دکان مکان راواله خلا دې څه شي تعالی دمه درکوم نو معنا دعا د باران په عیدګاه کې ابي قال رسول عبد الله بن محمد قال رسول سفيان عن عبد الله بن ابي بكر سمع عباد بن تميم عن امير رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى عیدگاہ تلاغه يستسقي واستقبل القبلة وصلى ركعتين وقلب رداءه قال سفيان واخبرني المسعودي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال
دا ترتیب دا تکلیف شو جعل الیمین علی الشمال ادا یمین نو په شمال کا شمال راغه په سمانی باب استقبال قبلة فی الاستسقاء مخ اړول قبله ته په دعا د استسقاء وبي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا واراد ان يدعو معنا هر کله چې حضرت دعا بغختلا عادتن یا و اراده او اراده یا به اراده کوله چې دعا غواړي استقبل قبلة وهو لرداءه قال ابو عبد الله بن زيد هذا مازني والاول كوفي وابن يزيد معنا امام بخاری عبد الله بن زيد چې دا دی روایت کړي مازني دا د قبيله د مازن انصاری نه دی او مخکې چې کوم روایت تر شو هغه عبد الله او کوفی هغه ابن یزید دی اوس مګوي کنه کوم ځکه ویلو لکه مګوي له خیر سره 137 کې مګویلو ښا كان ابن وين يقول وصاب الاذان ولكن لان هذا عبد الله بن زيد مازني دي مازن انصار او دا عبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد دي مازني دي او دا عبد الله بن يزيد دي ٹھیک شو مولانا باب رفع الناس يدهم الامام في الاستسقاء باب د بیان د جواز او چتولو د خلقو لا سن خپل را سره د امام نه په دعا د استسقاء کې یعنی امام چې لا سن او چتای نو تب مو چتای وبي قال حدثنا وقال ايوب بن سليمان حدثنا ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان بن هلال قال يحيى بن سعيد سمعت انس بن مالك قال اتى رجل اعرابي راغ یو سره باندې چې من البدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله لك الماشيه لك العيال ساوري تباشو خلق تباشو هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدو چې دعا وخته ورفع الناس يديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدونه قال دي فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا لا جمعه نوت جباران ندخلو فما زلنا نمطروا همیشو جباران ورد حتى كانت الجمعه الاخرى فاتى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر بمصيبت مسافر ومنع الطريق او بند کړی شلاري بشق ملا استومان شو دا دراوی خبره بشق ملا وقال اويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا انس النبي صلى الله عليه وسلم رفع يدي حتى رايت بياض ابته نګورا استسقاء کې داسې دمر لاسونه اوچت کړ یترخون هغه بیان چې دی هغه ښکار شو الحمدلله حاجی یک شمولانا صاحبہ باب رفع الامام يدو في الاستسقاء یعنی امام په دعا کې لاس اوچتول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سيدنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه وہ نبی علیہ السلام چې نبو چاته لا سنا په یو سیز کې د دعا نه الا فی الاستسقاء مگر په دعا د استسقاء کې وینو يرفع حتى يرى بياض ابته حضرت په استسقاء کې لاس دمرو چاته چې د ترخونو بیاض بخکار شو توجه کو حدیثو مشکلون شو یو حدیث راغی چلک پیغمبر علیہ السلام په دعا کې لاس نه اوچاته سوا د استسقاء نه نو مکه روایت کې نفي درفه د ایدی شو او په اخر کې اثبات طرف ایدی وشو حالانکه اوس منګوي چې دعاګان کې حضرت لاسونه اوچت کړ دي نو ته معنی کې لا يرفو فی شیء نفی د رفع مطلقه نه ده بلکې نفی د رفع په هيئت کیفیت مبالغی سره نبو اوچتاو نبی پاک لاس دمر په مبالغی سره لکه چې لاس وس اوچتاو په استسقاء کې به لاس دمر اوچت کو چې بیاض ابتباع کار شو او نور دعاګان کې ودیږي کې لاس اوچتاو نفی د مطلق نه ده نفی د مبالغی فی الرفع ده ٹھیک شو قربان دتا نه جی سړي ځیا باب ما یقال زامت مطرت ٹھیک شو کله چې باران وریږي نو څه بوای وقال ابن عباس كصيب المطر ابن عباس او كصيب معنی کې المطر باران وقال غير صاب واصاب يسوب معنی دا شو سو کې چې صيب نمرات مطر دی او بعض علماء چې صاب واصاب يسوب معنی څه شو الک مجرد چې صاب شي
او مزید شو اصاب شي د دوړ معنی د یسوب ورېدل اصاب یسوب شي کنه مزید وی که مجرد معنی ورېدل جی ورګه ته لاستړي رښتا دمکا قال اخبرنا عبد الله عن نافع عن قاسم بن محمد انا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زار المطر باران بوکته اللهم صيبا نافعا یعنی اللهم اجعله صيبا نافعا د صيبا چې متعلق مقدر دی صيبا نافعا الا اورت من باران داسې باران نافعا چغډیر نفع مندوي د نفع والا باران وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان زار المطر قال اللهم صيبا نافعا تاب القاسم يحيى بن عبد الله وروى الاوزاعي وقيد النافع باب من تمتر في المطر حتى يتحاضر على لحيته باب دې بیان دې خبره من تمتر هغه سوچ ودريږي په باران کې تمتر من پیشي غنا تمتر پی باب دې بیان دا چې پیش کی تمتر تعارض النفس الى المطر پیش کی ځان باران تا ادری ځان په باران کې حتا يحاضر لالهيتي ترځي چې باران اوسه سیده د ګیرونه من یاد شو تمتر من وسکه تعرض نفس الى المطر چې ځان باران ته پیش کی یعنی باران کې ادریږي جی اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال اخبرنا اسحاق عن عبد الله عن ابي طلحه الانصاري وقال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه ارسل خلق تقاسلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمان پیغمبر علیہ السلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب المنبر يوم الجمعه فرد الجمعه قام على بن باندې چیرې پاس وقال يا رسول الله لك المال وجعل فضل لنا يسقينا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء قضات اس ټوکړه د ورځ نوا قال فصار صاحب خرج ورځ امثال الجبال بشان د غرونو ثم لم ينزل من منبري بیاضت مبارک د منبر لانو کوشه حتا رت المطر يتحاضر لالهيتي باران سسید د حضرت فقيري باندې فمترنا يومنا ذلك جميرز ومن الغد عصيرز ومن بعد الغد طارز والذي يلي سوارز الى الجمعه الاخرى شو ان والجمعه پوره فقام ذلك العربي ورجل غيره داسرا پازیا بل فقال يا رسول الله تهدم البناء اتاوشل وغرق المال ما دوبش فضل لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالنا ولا علينا قال فما جعل فشورو ش پیغمبر یشیرو اشاره کړ بیا دې په خپل لاسونو الا ناحیت من السماء فطرف یو ګټ اسمان ته الا تفرجت مگر التنب ورد اشریدلا حتى صات المدینه مثل فی مدینه فی مثل جوبا تر دې چې ګرځ مدینه په مثل دا حوض مدور حتى سال وادي روان شو وادي کوم وادي وادي قناتن وادي د قنات شان یومیاش قال انس فلم يجي احد من ناحیه نور اغری یو سره د اطراف د مدینې نه الا حدث بالجود مگر هغه بیانو بالجود په کثرت باران سره باب اذا بتریه باب د بیان د دعا کله چې طوفاني هواګان را پاسي مانس شو الکه چې کله طوفاني هواګان مشکلات راوچت شي نو سبقه جواب دا چې دعا بغواړي نو او بي قال رسول سيد النبي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس بن مالك يقول كانت ريح شديده وہ आवाज سخت اذا حبت وابلوتا اور فذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم پیجندې کې دبا دغه اثر د خفقان او د حزن په چهره مبارک د پیغمبر علی السلام باب قول نبی صلی الله علیه وسلم سرت بالصبا ولکت عاد بالدبور چونکه دا صبا هغه هوا طویل کی چې د انسان د طبیعت مطابق وي معنا دا چې هواګان سره زما امداد شوی دی او بي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ملاقات بكم ان شاء الله حدثنا شعبة الحكم عن مجاهد بن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال سرت بالصبا ولكت آدم بالدبور باب ما قيل في الزلازل والآيات بعد بیان دي خبره چې کومه دعا بغواړي په وخت زلزلو او په وخت نیونو آیاتو الکه چې زلزلې وي یا مصیبتونه لکه چې دي نو څنګه دعاګانې بغواړي وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد بن عبد الرحمن عن النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان علم به ختم شي او زلزلې به زیات شي
ويتقارب الزمان او زماني بنزدې شي څنګه بنزدې شي دا ټکي مخکې مونږ نه ویل یا خدا دې لکه اوسنه کال بیا به تمره زر تیریږي لکه چمیاش او میاش به تمره زر تیریږي لکه هفته به تمره زر تیریږي لکه رز او رز به تمره زر تیریږي لکه ګنټه دا شکه نه موږ په دغه پانه نه ویلې مې من غو د روانه ده او شو کنه هغه خلاص شو خپل مصیبت ته خو خیر نن خو زما اخبار شي ده کنه سب ګرځي چې څنګه ستاسو واغی چې منډي وای کېرو وای پوه شو کنه مال سړي خدای اوس برکت د زماني ختم شي یقیني خبر ختم شو فنمن خو پکې سونه وی باندې وانه دي هیڅ نه پکې خاجي يتقارب الزمان ايامانه دا شو عمرونه بنيږي شي عمرونه مانه دا چې مخکې 70 سال اوس په 40 32 باندې خلک مري اوس دغه سکی آسان راځي وتذل فتن او فتنه بزيات شي ويكثر الحرج او قتل بسواشي هو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض مال بزيات شي نو خډیر بشي گاڑی بلوٹل کی خزانے بلوٹل کی وغیرہ وبي قال حدثنا حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا اے اللہ خیر واچے زم په شام او زم په یمن قال راوی قالوا خصاب وفي نجدنا نجد علاقه وجگنا قال حضرت اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال ذي وفي نجدنا قال حضرت هنالك دي نجد طرفنا فاسيب الزلازل زلزلي والفتن او فتني وبها يطلو قرن الشيطان او دق نجد نبا پاسیگی اخکر د شیطان لکه کعب رضی اللہ تعالی فرمائی کہ یخرج الدجال من العراق دجال بد عراق نرا پاسی باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون قرآن عظیم وی وتجعلون رزقكم وتجعلون شکركم معنی د رزق معنی کی شکركم او دا معنی صدا لازم ده معنی د رزق معنی په شکر سره الکه دا رزق هغه شی د نعمت ته په مړیږي او غټیږي او جن په تیرې نو په شکر باندې نعمتونه سوا کیږي وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه دم مغازي كويل دي على اس سمان كامل ليلته فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عباد مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب باب لا يدري متى يجي المطر باب دې بیان دې خبرې چې اچاته پته نشته چې باران بکل راځي الا الله عز وجل سوا د الله نه لا يدري متى يجي المطر الا الله نه ده خبر اور اتلو د وخت باران مگر یو الله مهربان وقال ابو هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمون الا الله وبقال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ده غيب چابيان پنځه دي لا يعلم الا الله لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد متى يجي المطر او دې ځکه چې کوم ده کنه به تورې برات اختتام کتاب دې لیکلې خو دې ځکه زوی ما چې زما نقطه یاد کا علم غیب دا پنځه هغه دي چې د دې علم د مخلوق نه مقصود دا علم د دې قطع شوی د مخلوق نه دی نو چې هر کله د دې پنځو علم د مخلوق نه قطع دی نو ابواب د استسقاء د صلات کسوف نه قطع دي نصره